أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. سورة الأنفال 61 نمبر آیات ہے. د دې 61 نواله د سورۃ د اخیره پوری چې کوم احکام او ارشادات دا ټول د هغه اسلامی جهادي امیر د پاره دي. یعنی مسلمانانو چې کوم جهادي امیر د هغه د پاره هدایات او ارشادات دي. اگر چې بده کې اولنې مخاطب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل باندې دي، نو اولنې آیات چې کوم دي د رسول د احکام متعلق دي. الله تعالی فرمایي وان جنحوا للسلم کدا خلق مایل شو صلح طرف ته، د اسلام دشمنان او کافرانو صلح ته مایل شو او ته د صلح پیغام راولېږي چې موږ صلح د پاره کینو خبره کوو. فجنح لها نتهم مایل شو د صلح ته، صلح ور سره وکړه، صلح نه ولا انکار مکوه. اگر چې بده ګډر شوکونه کېدل شي چې کېدې شي دی بغداری کوي دی په موقع ساري دا خبرې کېدې شي، لیکن بدی حالاتو کې وتوکل علی الله، توکل په الله کوه، الله تعالی به مرسته کوي، خو رسول نه انکار مکوه. انه یقینا د الله هو السمیع العلیم، دا اوریدونکو او پوهه دی. نو مودي آیات کې اولنې حکم دا شو صلح د هغه ټیم کې تان دي مسلمانان چې کړه د کافرانو طرف د پیغام راشي د صلح، یعنی مسلمانانو په پیغام کې په صلح په پیغام کې وړاندېواله نه کوي چې کافرانو ته پیغام ورېږي چې موږ خبرو ته کینو صلح کوو، دیو پیغام نه لګي. د دې نه د مسلمانانو کمزوري څرګندېږي. بیا البته چې کله محاصره شي د محاصرې او د مجبورۍ صورتونه بیللي عام طور بدوی دا کار نه کوي. دویمه خبره دا ده چې په دې کې به شکونه او شبهات لازمي راځي چې دا دشمنان دي، ظلمونه او زیاتی ردی عادت ته کېدې چې صلح په نوم باندې غداري وکړي، لیکن الله تعالی وایي په دغه باندې مې یریږي وتوکل علی الله، توکل په الله تعالی باندې کوي. صلح یو شرعي حکم دی، تاسو په دې باندې عمل وکړئ، تخپل احتیاطونو نه کار واخلئ، باقي توکل په الله تعالی کوي، الله به تاسو مرسته کوي. او د هغې دپاره د الله تعالی دوه صفتې نومونه ذکر شو چې هو السمیع العلیم، د اورېدونکی پوهه دی. الله تعالی د کافرانو خبرې هم اوري او هغې د زړونو د ارادو نه هم خبر دی، نو الله به یې جواب وکړي. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، او کدی اراده د دوکي کول لري، وَإِن يُرِيدُوا کدی اراده لري أن يخدعوك چې دوکا وکي ستاسو سره پیغمبره، دا مضمون بره اشارتن ذکر شي، او توکل علی الله کې دا مضمون اشارتن دلته کې صراحتن ښکارا ذکر کیږي. الله وی کدا کافران اراده لري ان يخدعوك چې دوکا وکي ستاسو سره د صلح په نوم باندې، فإن حسبك الله، یقینا ساده پر الله کافر، الله تعالی سم راسته کوي. هو الذي، دا هغه الله دی ايدک جستا امداد کړي دی، ايدک جتی مضبوط کړي به نصر بخپل امداد باندې، وبالمؤمنین په مؤمنانو باندې. حقيقي مرسته د الله تعالی طرف نه ده، او ظاهري طور په دې کې مؤمنان مسلمانان استعمالي کې مؤمنان د مسلمانان چې کوم دي هغه د نبی عليه السلام سره کلک ولاړ دي. نو ظاهري او معنوي دواړه لحاظ باندې الله تعالی نبی عليه السلام ته تمنګ مضبوط کړی، او ظاهري باندې چې مسلمانان در سره دي، معنوي چې دا ټول صلاحیتونه د الله دي، د مؤمنانو په ضرورت کې الله چې والله امداد هم د اسمان ناراضي، نو بده نصر هي کې معنوي پټ امداد یعنی قدرت د الله ذکر شو، او د مؤمنین نه مراد ظاهري اسباب په اعتبار سره کوم امداد دی هغه ذکر شو. اوس مؤمنانو په وجه باندې الله تعالی نبی عليه السلام مضبوط کړي، دا مضمون خو ظاهر دی چې د مکی مهاجرین، د مدنی انصار، اوس او خزرج چې کوم مدینه منوره کې اوسېدل د مشرکانو د غټ قبیلې وي، او په خپل منځونو کې په کلونو د هغوی جنګونه وو. د نبی عليه السلام دراتلو نو وروسته دغه خلک خپل منځونو کې الله تعالی روغ کړل. دوه قبیلې د نبی عليه السلام سره کله کې ودرېدلې، او د دې قبیلو په لاس باندې ټول دنیا ته الله اسلام ورساو. نو ظاهري اسباب خو دې کې مؤمنان استعمال شو چې الله تعالی نبی عليه السلام مؤمنان په ذریعہ باندې مضبوط کړي دي، لیکن مسلمانان او مؤمنان او جماعت اسلامی جماعت د هغه پورې بده کې قوت نه پیدا کیږي
او د دین امداد نشي حاصلېدلی تر څو پورې چې دغه خلک خپل منځونو کې متفق او متحد نه په صحیح معنا کې. نو اصلي شی په دې جماعت کې دنه اتفاق شو. الله تعالی وایي ته په مؤمنانو باندې مضبوط کړي، خو مؤمنانو څنګه مؤمنانو والف بین قلوبهم من محبت ورزولې په من نظرونه د هغوی کې. نو اصلي مضمون دا شو چې یو خلق را یو کول او د هغه پړنو کې محبت پیدا کول د انسان د وسی خبره نه ده، د صرف د الله تعالی په قدرت باندې کېده. نو د مؤمنانو را یو ځای کېدل مدینه منوره کې د نبی عليه السلام ملګری جوړېدل، د هغه په جماعت کې شاملېدل، د خالص د الله تعالی فضل د الله احسان چې د بزرګونو کې واچوله. ځکه اوس او خزرج هغه خلک چې په سلګونو کلونو باندې یو بل نه مړی کړي او د یو بل سره زبردست کرکه او نفرتونه لرل، دا هغه جوړ کول په ظاهر باندې په هیڅ طریقه باندې ممکن نه و. خو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته راغی او دی خلکو د نبی علیہ السلام قدر وکړ، د نبی علیہ السلام د قدر په وجه باندې الله تعالی د دې زړونو هغه کینې بغضونه او دشمنیان ختم کړي او یو بل سره محبت پیدا شو. نو اوس د دې مضمون حاصل دا شو چې ستا امداد په مؤمنانو باندې کړی دی او مؤمنانو نه امداد نه حاصل تر څو پر ځای کې محبت نه پیدا شوی. نو والف بین قلوبهم الله محبت واجب پازرونو د دوی کې بزرونو کې محبت ورزیدل او رایو کېدل دا کله کېږي. نو دا مضمون په نور ځایونو کې تر شوی دی. یو دا مضمون بقره کې تر شوی دی وړاندې چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا کې اشاره ذکر شوی دی. د ال کې دی چې ټول مسلمانان په یو دین یو مذهب باندې منګولي ولګي، هغه مذهب او دین چې هغه حقيقي باغ کې انساني حقونه او د الله تعالی حقونه ښکارا بیان شوی او دا صرف قران کې دی شي. نو اته کې د حبل نه مراد قران نو مطلب دا چې تاسو کله اتفاق را وستل غواړي خپل منځونو کې، نو تاسو ټول له پکار د قران باندې عمل شروع کړئ، قران خپل نظام وبنئ، اتفاق خپل منځونو کې راشي. تاسو منځ کې څومره اختلافات په قران باندې حل کړئ، اتفاق په خپل باندې راشي. او چې کله په قران باندې نه حل کوي نو بیا اتفاق راتلل ممکن نه دي. دی له کو ډېر خلک د سشتره چې دا صلح او د جرګو په نوم باندې کارونه کوي. دغه خلکو د قران او د حدیث نه فاصلو سره چې بيخي په کیلومتر وسره لري دي، سش نه وسره نشته. نو چې کوم کسان به د لانجو کې پساو شوی الله رسول نه پساو یغی ته پته ده چې یو سړی به نن به د یو کس سره غوامي اغله به مشوره ورکړي، دغه به جرګه کې به ناشتي، هم تک سړی به سبال د مخالف جرګه کې ناشتي، اغله به غوامي دغه به کاغذونه کې هم غوای، دغه کاغذونه کې هم غوای او شی به وي بیا به وي حق حیران بشي، دشمنیان ختميږي نو دشمنیان به کوم ځای نه ختم شي. داسې بسونو ناجایز واقعات چې کړه تا کم خلکو باندې لانجې ته رشوي دي، خلکو لته ورشي کنه د دې قصې واور د کاغذونه وګوري، یو نظر د کاغذونه د سترګو نتیر کې حق حیران پاتې شي او د جرګمارانو غو مسلمانۍ به معلوم شي. ندی لپاره مناسب حل دا چې خلک قران باندې خپل پیسې وکړي، جرګي مرګي سیټ تکي دغه د ورولای د براینام نام نهاد نمونه سیټ تکي او دې لپاره خپل مسلو د حل لپاره سارس الله تعالی د ټول عادل انصافي ذات ته دغه په کتاب باندې پیسې وکړي. نو ځکه قران کې الله تعالی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دویم قران دغه نسخه ذکر کړل الله تعالی مومنانو بارک فرمایي چې هغه کسان چې ایمان راوړي او عمل نیک کوي سيجعل لهم الله ود زاد چې الله تعالی ورته بزرګ کې مینه پیدا کی. دینه معلومیږي دا چې همدغه مخینه مضمون دی چې قومونو د جماعتونو په منځ کې محبت الله پیدا کېدی شي چې دوی ایمان راوړي، ایمان لري، بې ایمان نه. او دویم دا چې عملي نیکی نه عمل څه دی، عمل صالح چې کوم دی ته ویل ما وافق الشریعه چې کوم د شریعت موافق قرآن او حدیث سره د شریعت سره کوم عمل برابرۍ د عمل صالح د کوم خلاف دغه منکر دی. نو د محبتونو ته پیدا کولو د لپاره بنیادی شی ایمان او نیک عمل شو. اتفاق د شی د بدی کې هیڅ اختلاف نشته چې ګنې اتفاق خشه نه دی او ټول ګټي په اتفاق کې دي خبره کې د چا اختلاف نشته دی، په دې کې د کافرانو اختلاف نشته، لیکن صرف په دې کې اختلاف د چیرې د اتفاق په څه شی باندې راځي، په دې کې به اختلاف دی. نو په دې کې کوم اسلامي نظر والا خلک هغه به باندې پوي هغه د قران نه اندازه لګول، کوم چې اسلامي نظر والا نه دي نو هغه به ډیر سوچونه لري د باره کې چې اتفاق په سره شي، پیسې به خرج کړي
او بنو کرو کې واخله ملازمتونو کې واخله نور طریقې او خو په دې کې د هر چا کم سوچ دی خطا سوچ هغه دا د چیر خلک زمانه او رزق به اتفاقی ده الګ خلک اتفاق نه کوي سب به اتفاق وکي یاره خلک زمانه او نو زما اوریدل د ټکی د اتفاق لپاره سکولیا نه ده ته زمانه او بل وي زمانه او د چاوري نو پکار د چستام ونه ورید شي د بلم ونه ورید شي د چا ورید شي د یو عادل ذات اوریدل شي الله د قران دی اوریدل شي په خپل باندې بس هراش نو د امن د لپاره د ترقې د لپاره بنیاد شي اتفاق دی اتفاق کده راځي اتفاق نعمت ته د الله راځي چې خلک ایمان لري او نیک عمل کوي چې ایمان او عمل نیک نه نو دا نعمت الله تعالی ورسې خلکو نه اخلي کله خلک ځان مړ کې به متفق دي نشي بیا په اتفاق مستقیل باتفاق مستقیل آزاد دی اتفاق نعمت هغه چاته ملایوي چې خوخي هغه سړی چې ایمان لري او نیک عمل لري نو بیا دا آیت او مخکینی آیت یو بل سره بیخي مضمون یې نږدې شو نو مدینه منوره کې اتفاق الله راغی چې خلکو د نبی عليه السلام واوریدل او په قران باندې کلک ایمان راو بیا اوس او خزرج دارونه شو دشمنیان مزنه وتلې نو الله تعالی وی والف بین قلوبهم الله تعالی محبت پیدا کوم د زړونو د دوی کې نبی عليه السلام الله وی لو انفقت ما في الارض جميعا وځنه خلک سوچ کوي چې د اتفاق پیسو باندې راځي چې سره پیسې تقسیم کړي نو د څه نه ده کته خرج کړي وي ټول هغه سوچ بزما کې دي زمکه چې کوم مستدی کوم خزاني دي کوم پیسې سوناګان دي ټول نبی عليه السلام تعالی والا کړي او نبی عليه السلام تعالی وي تابع خرج کړي وي د خلکو باندې ما الفت بین قلوبهم دا محبت نه پیدا کړي په باندې زړونو د دوی کې معلومه کې دا چې پیسو بشندلو باندې هم محبت ناراضي پیسې چې کوم دا محبت پیدا کوي نه بلکې د نفرتونه پیدا کوي څومره چې خلکو کې غربت سیوا او مجبوریان وي دومره بده کې محبت ډیرو څومره چې بده کې سہولیت ډیریږي یو بل لريواله سیوا کیږي نو معلومه کې دا چې پیسې د محبت لپاره بنیاد نشي جوړېدل دا سوچ د کافرانو د سوچ مکمل خطا دی نو ځکه قران د ټیم نه رد کړی دی چې کته ټول هغه مالونه چې په دنیا کې دي نبی عليه السلام ته استا په لاس باندې خرج شوی وي بیا هم ته د خلکو کې د محبت نشي پیدا کولای ولکن الله الف بین قلوبهم لیکن الله تعالی محبت پیدا کوم د زړونو د دوی کې الله تعالی خپل احسان پیدا کوي او ولې پیدا کوي نو موږ وخت ویلا چې ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا کم کسان چې ایمان لري او نیک عمل کوي الله تعالی باقي په منځ کې محبت پیدا کوي او مدني والا خلق دسیو ایمان یې هم لرو عمل یې نیکو الله تعالی باقي محبت پیدا نو محبت د لپاره نسخه قران احادیث شریعت آسماني تعلیمات شو او باقي باندې عمل کول شو ایمان شو انه یقینا د الله تعالی عزیز غالب دی حکیم حکمت والا دی یا ایها النبی اے نبی علیہ السلام حسبک الله کافر تعالی الله تعالی په امداد کی ومن تبعک او هغه سوچ ستا تابعداري کړی دا من المؤمنین د مؤمنانو نه صد پر مؤمنان او الله کافری د کافرانو نه هیڅ تم او هرس چونه